د ټیک ټاک د فریز اکاونټ په پته څنګه لګي او دا اکاونټ په موږ مخکې څنګه بیایو چې دی واپس راوچت شي او د مخکې روان شي او ویډیوګان چې دي ابا دې کې مخکې ځي. نو زه درته د خپل اکاونټ چې دی دا راته ښیم د دې نه یو ورځ مخکې چې دی موږ ریکارډینګ کړی دی او دا فریز دی. فریز به تاسو څنګه پیژنئ نو د هغې لپاره داسې چل وکړئ چې تاسو به خپل ټیک ټاک چې دی به ځان سره کولاو کړئ. څنګه زموږ دا کولاو دی ৭۴,۰۰۰ فالوور چې دي دا پکې زموږ دي. خو دلته به لاندې تاسو ته ښکارېږي ټیک ټاک سټوډیو به تاسو ته ښکارېږي. نو دا ټیک ټاک سټوډیو چې دی دا به ځان سره کولاو کړئ. چې څنګه را تاسو کولاو کړئ موږ دې مخته رالو ५۲,۰۰۰ د موږ په دې هفته کې چې دی ویوز راغلي دي 13 چې دي زموږ د فالوور چې دی منفي شوي دي او یو پیسه چې ده هغې په ډالر کې جوړ کړه. موږ ریفریش هم کړو ځینې کسانو ته پته نه لګي او تاریخ چې دی هغه راته هم ښیم. د تاریخ تاسو مو ګورئ 17 نومبر چې دی دا نن دی تاسو به یې نه له پاسه 17 نومبر زموږ سره دا دغه تاریخ دی. خو که تاسو وګورئ دا نښې چې دي دا په ښکته باندې دي دلته که دلته وګورئ دا ټولې نښې چې دي دا په ښکته دي. د فالوور هغه هم په ښکته دي د ویوز هغه چې دی هغه هم په ښکته دي او د ډالر هغه چې دی هغه هم په ښکته باندې دي. زموږ دا اکاونټ چې دی دا مونوټایز اکاونټ دی خو موږ ویډیوګان دې ته نه ورخېجولي نو د دې د وجې نه چې دی فریز شوی نو د هر سر چې په ښکته راغله او ویډیوګان چې دي په هغې باندې ویوز هم نه راتلل نو د دې د وجې نه لږه ډېره مسله وه. نو که فریز اکاونټ تاسو نه پېژنئ نو کله چې د دې دا نښې په ښکته باندې شي نو ستاسو اکاونټ چې دی دا ورو ورو فریز کېږي او بیا د هغې نه فالوور چې دي دا ختمیږي. لکه څنګه چې زموږ 13 فالوور لاړل په دې هفته کې دغه شانتې ستاسو فالوور چې دي دا به کمیږي. بله چې تاسو صحیح ویډیو نه ورخېجوئ نو د دې د وجې نه چې دی هم ستاسو دغه فالوور اور سره چې دي دا دغه کېږي. اوس دغه اکاونټ چې دی دا زموږ سره په دې موبایل کول او د راسته چې مې درته وښو دا سکرین ریکارډینګ موږ کړی د دې نه مخکې. اوس چې دی نننی تاریخ چې دی زه چې دغه کومه نه 19 نومبر دی 19 نومبر نننی تاریخ دی. 2 ورځې پکې تېرې شوې خو 2 ورځې پس چې دی دا زه کوم نو تاسو ته به اوس پته ولګي چې د دې کې زموږ دا اکاونټ چې دی دا څنګه وتلی دی. ګوره ته موږ سکرین ریکارډینګ چې دی دا ځان سره سټارټ کړو چې څنګه سکرین ریکارډینګ موږ سټارټ کړو نو دې سیټ ته به تاسو ته ښکارېږي ৭۴,۰۰۰ زموږ فالوور وو نو اوس ৭۴.۱ دي لکه 100 فالوور چې دي دا پسې نور راغلي دي هغه پکې سیوا شوي دي. دغه شانتې که تاسو وګورئ ټیک ټاک سټوډیو چې دی دا موږ د ځان سره وو چې څنګه موږ ټیک ټاک سټوډیو وو نو که دلته کې تاسو وګورئ نو نښې چې دی په پورته شوي دي د 52,000 ویوز نه چې دی په دې 2 ورځو کې هغه لاړل 1,09,000 ته ویوز ته لاړل. دغه شانتې 13 زموږ نه منفي شو نو هغه 92 نومې ته رسېدلي دي. دلته به راسکرین بیا راښکته کړو چې تاسو ته دا ټایم چې دی دا معلوم وي ځکه زه اکثر ویډیو چې دا بیا لیټ اپلوډ کوم اکثر پکې هفته تېره شي میاشت پکې تېره شي ډېر وخت تېر شي نو دا 19 نومبر دی. دلته کې تاسو ته به ښکارېږي ورځ به ورسره تاسو ته هم ښکارېږي او ټایم به تاسو ته هم ښکارېږي. هغه د شپې ټایم او دا د ورځې ټایم دی. نو دغه شی دی او ډالرو ته که تاسو ګورئ یو پیسه وه نو بیا به د 2 ورځو کې چې دی دا 30 پیسو ته رسېدلی دی. ویوز راغلی لږ ډېر نو د هغې د وجې نه چې دی دغه ډالر چې دی دا یې جوړ کړي دي. نو دا څنګه دغه شو که تاسو خپل اکاونټ وایئ چې زموږ اکاونټ دغه شانتې دغه شي د فریز نه وځي او زموږ اکاونټ مخکې لاړ شي نو د هغې لپاره محنت دی چې هغه محنت په تاسو کوئ نو هلو بس تاسو اکاونټ چې دی دا به وایرل ځي. که تاسو یو اکاونټ داسې بند ایښودی نه به فریز کېږي د هغې فالوور چې دي دا به هم کمیږي او ویوز چې دي دا به په ښکته راځي. بیا چې تاسو هغه ویوز او هر سره چې دي هغه تاسو رایښوئ خپل اکاونټ د فریز کېدو نه وکاږئ نو ټایم پکې تېرېږي. نو اکاونټ له چې دی هر ټایم ویډیو ورکول پکار وي هره ورځ چې دا دې ته ویډیو ورخېجول پکار وي. که تاسو ویډیو نه ورخېجوئ نو دا بیا مخکې نه شي تللی. بل لا که ویډیو ورخېجوئ چې هغه کوالټۍ والا ویډیو کوالټۍ والا مطلب دا دی چې ټاپک ستاسو ښایي. اوس ځینې کسان خو سلو موګانو کې د هغو لپاره خو موږ نه یو لګو په سلو موګانو باندې هم ډېر کسان چې دا وایرل کېږي ځکه پښتانه چې دی زیاتر دغه قسمه شیزونه خوښوي کنسل منزل دا خوښوي ډېر زیات. که تاسو وګورئ په ټیک ټاک باندې دا شیزونه وایرل د هغو لپاره خو موږ نه وایو خو کم چې خپل دغه ویډیو جوړوي اوریجنل کنټینټ کم کسان جوړوي دا کسان دپاره دی چې ستاسو ټاپک صحیح که نه چې کم ټاپک چلیږي په هغه ټاپک تاسو ویډیو جوړوئ نو ستاسو اکاونټ چې دی دا ورپریز کېدو نه وځي. که تاسو داسې کمزور کوالټۍ والا ویډیوګانې جوړوئ هسې ویډیو ورخېجوئ او تاسو وایئ که ویوز پرې راځي او که نه راځي خو ویډیو چې دی دا ما ور وخېجوله نو د دغې د وجې نه چې دی ستاسو اکاونټ چې دی دا فریز کېږي. نو محنت چې دی دا غواړي محنت د دې لپاره لازم دی. نو محنت وکړئ نو ستاسو اکاونټ چې دی دا به د فریز کېدو نه وځي. بلې طریقه نشته چې پلانی سیټینګ وکړئ اکثر دا ټیکټاکران خلکو ته ښایي هغو ته د دې پته نه وي هغه تاسې د پلانی سیټینګ او پلانی ښایي پلاني ټایم باندې ورخېجوئ ټایمونه د دې لپاره هم نشته. ځانه چې هر ټایم مقرر کړئ په هغه ټایم باندې چې دی ویډیو ورخېجوئ ستاسو اکاونټ چې دی دا به په پورته ځي او د فریز کېدو نه به ستاسو دغه اکاونټ چې دی دا به وځي. خو کوالټي چې دا لازم پکار کوالټي دا نه چې به فول ایچ ډي کې هغه لازم شی دی چې هغه یې که تاسو په ایچ ډي کې دغه کوئ خو کوالټي دې ته هم ویلی کېږي چې ستا ټاپک چې دی دا هم برابر وي لکه
چې ټاپک د برابرۍ کوالټۍ والی نو ستا اکاونټ چې دی دا به مخکې ځي خو کوالټۍ وال نه او عام هسې ته ویډیو راغلی او اکاونټ ته ورخېجې نو د هغې سره به ستا اکاونټ چې دی به دغه شانتې فریز ولاړي او مخکې نشي تللی نو فریز کېدو باندې تاسو په دغه طریقه ایستی شئ چې محنت به کوئ ویډیو به هر ټایم ورخېجوئ او کوالټۍ والا کنټنټ چې دی هغه به ورخېجوئ نو د هغې سره به ستاسو اکاونټ چې دی دا به په پورته باندې ځي